أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة البقرة فسلور حصو باندې مشتمله وه. اوله حصه د الله په توفیق باندې پوره شوې وه او دویمه حصه موږ شروع کړې وه چې په هغې کې بنیادي او اهمه مسله د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ اثبات او دا خبره ثابتولو چې دا حق پیغمبر دی او د هغې طریقه دا وه چې د مخالفینو د طرف نه کم شکوک او شبهات او اعتراضاتو د هغې الله جوابونه ذکر کول نو چې د هغو سوالونه ختم شو نو د پیغمبري په خپله ثابته شوه. مخکې چې دی نو یو اعتراض په حضرت جبریلو چې دا زمونږ دشمن دی، دویم اعتراض په حضرت سلیمانو علیه السلام چې هغه د هغه ته صفتونه بیانې حالانکه هغه خو جادوګرو، دریم اعتراض د جادو په باره کې چې ته دا کفر دی او سلیمان علیه السلام کفر نو کړی نو بیا هغه فرشتې ولې راغلی وي چې هغو به خلکو ته جادو ښودو. نو د هغې جواب الله تعالی ذکر کو چې هغه خو د امتحان دپاره راغلی او هغو به خلکو ته دا ویل چې جادو مې زده کوئ موږ د امتحان دپاره یو. څلورم اعتراض ته موږ د صحیح الفاظو نه منع کې، د هغې جواب ذکر شو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، چې ستاسو چې دی نو مقصد غلطی الفاظو کې چې کم دی نو ښه او بد نشته، خو د راعنا نه تاسو خپل مطلب اخلی. نو دې وجې نه مؤمنانو ته وویلی شو تاسو انظرنا ویوئ. پنځم اعتراض د نسخې په باره کې چې کله ته یوه خبره وکړې او کله بیا بله خبره کې معلومیږي چې دا د الله تعالی خبرې نه دي، ځکه خو نن یوه وکړې سبا له بیا ته د هغې نه واپس کېږي. نو که چېرته د الله تعالی د طرف نه وی نو بیا الله تعالی ته خو پته وه چې دا خبره به چلیږي او که نه به چلیږي. نو د هغې جواب الله تعالی ذکر کړو چې ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، چې کوم آیت منګه منسوخ کو یا د هغې الفاظ او د هغې حکم دواړه لرې کو د پیغمبر او د صحابه او د ذهنونو نه وباسو نو د هغې نه غوره آیات او د هغې نه آسان عمل والا منګه رالیږو. بیا الله تعالی زورنه ذکر کوله یهودو ته چې هغو څه خبرې به کولې، خصوصا یهود او نصاراو به جنت د ځان دپاره چې کوم دی نو دعوه کوله او د هغې ټیکه به بیانوله. په دې آیات کریمه کې هم الله تعالی د هغو په خپلو کې چې دی نو اختلاف ذکر کوي. مخکې ویلې دواړه ډلې دا دعوې کوي چې منګه به جنتین یو، یهود ویل منګه او عیسایان ویل منګه. الله تعالی فرمایي دی چې کوم دی نو په یو بل باندې ردونه کوي او د یو بل دین چې دی نو نه مني او د دې سره سره مشرکین هم چې دی نو دغه خبره ذکر کوي. وقالت اليهود او وای یهود لیست النصارى نه دی عیسایان علی شیء په څه شي باندې، ولې په څه شي باندې یعنی په دین باندې چې دی نو نه دی د دی چې دا کمې خبرې دي نو دا څه دین نه دی. او د عیسایانو خبرې څه وي؟ د هغو بنیادي خبره دا وه چې حضرت عیسی د الله تعالی زوی دی، نعوذ بالله. نو دا خبره یهود وی چې دا خو څه دین نه دی. وقالت النصارى او ویل به عیسایانو لیست الیهود نه دی یهود علی شیء په هیڅ دین باندې، په هیڅ شي باندې یعنی په هیڅ دین باندې چې هغه معتبر دی د الله تعالی په دربار کې. او دی دا خبره ځکه کوله چې دا یهود موږ ته وایي چې تاسو حضرت عیسی د الله تعالی زوی جوړ کړی دی، نو دی په خپله باندې سوچ نه کوي، دی خو حضرت عزیر ته چې نو د الله تعالی زوی وایي. وقالت اليهود عزیر ابن الله وهم یتلون الکتاب، او حال دا دی چې دی لولي کتاب لره. دا د الله تعالی د طرف نه په دې دواړو ډلو باندې رد شو چې یهود عیسایانو باندې چې کوم دی نو بد وای او عیسایان په یهودو باندې وای چې د یو بل دین ته وای چې دا هیڅ معتبر دین نه دی.
حالانکه دی کتاب لولي او د هرې ډلې څه چې دی نو کتاب ورسه دی او د هرې ډلې په کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا خبره کول چېرې پلانکې پیغمبر د الله زوی دی دا باطله خبره ده او دا غلطه خبره ده. نو چې ته د دې خبرې د وجې نه په بل باندې رد کې نو ته خپل کتاب ولوله تاسو دواړه ډلې چې دی نو په غلطه وي چې تاسو پیغمبران د الله تعالی زامن جوړوي. کذالک د غرنګي قال الذين ویل وکسانو لا يعلمون چې نه پویدل مثل قولهم په شان ته د وینا د دی هغه جاهل خلقم د دی د وینا په شان ته خبره کړي و. څه مطلب د دې يهود او عیسایانو اختلاف چې کله مشرکین د مکی ولیدلو نو هغه ویل یره د یو ته وي چې تاسو کافر وي بل ته وي چې تاسو کافر وي د دین خو زمونږ دین به خره نو هغه هم دغه سی وینا وکړل او سی ویلي هغه ویلي الملائکه بنات الله چې فرشتي د الله تعالی نونه دي. نو الله تعالی فرمای هغه جاهلان هم دغه سی خبره وکړه اوس اختلاف وکړو. الله تعالی فرمای فالله پس الله تعالی يحكم فیصله وکي بینهم په من د دې کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما پغس کې کانو فيه يختلفون چې ودی چې پاغه کې اختلاف کول نو د دیو د اختلاف هغه فیصله به الله تعالی په قیامت کې کوي. باقی پاتې شو د نن سبا دور چې کوم اختلاف د خلکو په منځ کې یو خود سي اختلاف دی چې هغه په اعمالو کې او هغه ته فروعي اختلاف وای. نو دا اختلاف د دې گنجائش ته دی او په دې کې چې دینو دومره سختی او دومره زت ته چې دینو خبره نه دی بول په کار چې یو بل ته کافر وي. د یو خبره کې د اختلاف گنجائش دی نو هغه گنجائش چې کوم دینو د اختلاف پکې پرې ده او یو خبره چې دینو ملازمه کوه او نه دغه اختلاف د وجې نه یو بل ته چې دینو کافر وي. د امامانو د یو بل سره په مسایلو کې ډیر زیات اختلاف دی. سو کوئی لاسونه به پورته کوو سو کوئی نه به پورته کوو خو د هغې د وجې نه چې کوم دینو یو بل تاغو کافر نه دی ویلي اجتهادي مسلې وي په هغو کې به اختلاف باقی پاتې شو. اصولي اختلاف د عقیدې اختلاف نو د هغې د وجې نه څوک دا نشي ویلی چېرې ته چاته رد بد مه ویوه کېدای شي هغه په حق نه. د هغې وجه دا ده چې الله تعالی قرآن کریم را لېږلی دی او د قرآن کریم بیان هغې چې دی نو حق او باطل بالکل جدا کړي دي. او لکه سورة نحل 247 نمبر صفحه آیات نمبر 64 د دې قرآن کریم په باره کې الله تعالی فرمایي وما انزلنا علیک الکتاب 247 آیات صفحه وما انزلنا او آیات نمبر 64 وما انزلنا ومنګ نه دی را لېږلی علیک پتا باندې پیغمبر الکتاب دا قرآن الا مگر لتبینا د دې دپاره چې ته واضح بیان کړي لهم دې خلکو ته الذي هغه څه اختلفوا فيه چې دې خلکو اختلاف کړی دی په هغې کې. نو چې په کومو څه کې دې خلکو اختلاف کړی دی نو د هغې وضاحت به په قرآن سره چې کوم دی نو ته خلکو ته بیانې. نو دا قرآن کریم چې دې کوم څه بیان کړی دی نو هدن و رحمتن هغه به هدایت دی او هغه رحمت دی د مؤمنانو دپاره. نو فروعي مسایل چې کوم دی نو په خپل ځای پاتې شو هغې کې به گنجایش وي او اصولي مسایل چې هغه د عقیدې مسلې دي هغې کې گنجایش نشته. قرآن کریم او احادیث مبارکه د هغې وضاحت کړی. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه په دې آیات کریمه کې الله تعالی زورنه ورکوي هغه خلکو ته د عذاب چې کم خلک د الله تعالی د جماعتونو نه خلک چې دی نو منع کوي. اوس د دې آیات د مخکې آیات سره څه جوړ دی؟ مخکې د عیسایانو د یهودو خبره وه او اوس الله فرمایي چې څوک د جماعتونو نه منع کول کوي نو دا ډېر غټ ظالم دی. علماء کرام فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه د عمرې په نیت باندې چې دی نو مکې مکرمې ته روان شو. حدیبیه مقام ته چې کله ورسېدو نو هلته د مکې مشرکینو چې دی نو دوی منع کړل. نو هغه وخت کې دا آیتونه راغلي چې څوک دی ډېر غټ ظالم چې هغه د الله تعالی د جماعتونو نه خلک منع کوي. یو قول دا دی. بل قول یو عالم لیکلی دی والله عالم خو هغه چې کله ما هغه تفسیر کتلو تفسیر معرف القرآن نو زه په هغه ځای باندې پوه نه شوم هغه خو زه هغه به ته بیان کوم چې څنګه لیکلي دي. هغه فرمایي مفتی شفیع عثماني صاحب چې کله یهودو حضرت یحیی علیه السلام شهید کو نو دا عیسایان چې دی نو راپاسېدل او دی
یو بادشاه او دغه سره په شام کې چې کوم دینو دغه سره میلاو شو او د دې یهودو په خلاف باندې دیو چې کوم دینو جنگ وکړو او د یهودو قبضه په مسجد اقصی باندې و بیت المقدس. نو دوی په هغه باندې حمله وکړه او مسجد اقصی ته چې کوم دینو ونیولو او هغه مسجد اقصی هغه وران کو ګډ وډې کو حتی دا چې په دغه به حرمتي وکړه او پاغه کې خنزیران او دغه رنګي غندونه دا شی نه پکې ورګزار کړ او دیوالونه چې کوم دینو ول وران کړل او هغه چې نو به هغه وران پروت او حتی دا چې حضرت عمر رضی الله عنه په زمانہ کې به هغه چې نو حضرت عمر دغه صفایي وکړه په خپل او به د مسلمانانو په قبضه کې وو حتی دا چې صلاح الدین ایوبی صاحب نه سل کاله مخکې چې نو به هغه قبضه شو مسجد اقصی او به چې کله صلاح الدین ایوبی هغه رااله نو هغه بیرته پاغي باندې حمله وکړه او داغه واخستو داغه عیسایانو نه چې دین واخستو به چې دین هغه په 1967 کې به د يهودو قبضه ته لاړ وسم داغه په قبضه کې نو هغه فرمایي چې کله دیو د مسجد اقصی وران کو نو داغه په باره کې د عیسایانو په باره کې دا آیات الله تعالی به را لېګلو چې دا غټ ظالمان دي چې دوی به خلک د جمعاتونو نه دغه الله تعالی د جمعات نه چینو منع کول. والله عالم زما زین ته زکه دا خبره نه راتله چې حضرت یحیی ډیر مخکې تیر شوی دی. موږ وایو حضرت عیسی علی السلام نه وروسته نور پیغمبران نه دي راغلي چې نور پیغمبران تی نه دي راغلي نو به حضرت یحیی چې کوم دی نو څنګه د عیسایانو مړ کو عیسی علی السلام خو وروسته راغلی. بهرحال دغه مخکنی خبره چې نو ډیره زوروره ده واغه قوی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله حدیبیه مقام ته ورسید نو هغه د امنک او وی ورچ تاسو به مخې ته نه ځئ نو الله تعالی دا آیاتونه راولېګل ومن ازلم او سوق دې ډیر غټ ظالم ممن دا غچانا منع مساجد الله چې منع کول کوي د جمعتونو د الله تعالی نه. اوس ګوره نبی صلی الله علیه وسلم صرف د بیت الله شریف نه منع کړو الله تعالی فرمای مساجد الله خبر عام ذکر کړه. نو دینه معلومه شول علماء کرام فرمای چې څنګه ادب او احترام د مسجد حرام ضروری دی د بیت الله شریف نو دغه سي احترام د ټولو جمعتونو چې دین وغه ضروری دی او اگر چې پدې کې به فرق شته دی چې د ټولو نه غوره جمعات چې کوم دین هغه مسجد حرام دی چې پاره کې یو مونږ چې کوم دین هغه په یو لاک او دویمه مرتبه د مسجد نبوي او دریم چې دین بیا مسجد اقصی دی اگر چې په دواړو کې مونږ چې کوم دین دغه ثواب 50000 دی یو په 50000 باندې یعنی مسجد نبوي او دغه رنګي مسجد اقصی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد الا الى ثلاثه مساجد چې سفر چې کوم دینو د احترام او د ثواب د حاصلولو د پاره هغه به صرف دریو جمعتونو تکي بیت الله شریف مسجد نبوي او مسجد اقصی چې پاره کې ثواب چې دینو ډیر ملاوي. د دینه علاوه په دینیت باندې په شریعت کې چې کوم دینو د نورو جمعتونو سفر هغه منه دي چې زه د دې نظام لاهور کې بادشاہي مسجد دی پاره کې به مونږ وکم نو هغه ثواب ته نه ملاويږي بلکې الټا شریعت چې دینو ته د سفر نه منع کوي تجارت د پارزه خود دې سفر په دینیت باندې چې دینو دغه سفر چې دینو نشي کولای. نو باقی جمعتونه چې دینو هغه په ادب او احترام کې چې دینو بالکل دغه شو چې څنګه د درې جمعتونه دي خو مرتبه د هغه چې کم دینو به کم ده. نو دلته الله تعالی فرمایي ومن ازلم یو مسله یو سوال دلته ذهن ترازی او هغه سوال دا دی چې دلته الله تعالی فرمای ازلمو سوق دې ډیر غټ ظالم. دا ازلمو لفظ چې کوم دینو دی باندې علما کرام پویږي اسم تفضیل دی د دې په پښتو کې مطلب دا دی چې دا چې سوق د الله تعالی د جمعتونو نه منع کول کوي د دینه بل غټ ظالم شته نه دا بالکل ټولو نه غټ ظالم دی اول نمبر ظالم دا دی. اوس قران کریم نور آیتونه چې موږ وګورو نو پاره کې نور کسان هم د ذکر دي چې دا غینه دا معلومیږي چې د دینه غټ ظالم هغه غټ ظالم دی لکه سورۃ انعام تاسو راوړوي ومه سپاره سورۃ انعام صفحه نمبر 118 او آیات نمبر 21 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته ومن ازلم او سوق دې ډېر غټ ظالم ممن دا چانه افترا چې جوړي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ او کذب بیااته یا د دروغ نسبت کوي آیاتونو د الله تعالی ته چې دا دروغ جن دي. نو دې کې دا فرمایي چې غټ ظالم هغه دی چې په الله باندې سوق دروغ جوړي او الته فرمایي چې غټ ظالم هغه دی چې سوق د جمعتونو نه منع کول کوي
دغه رنګ یو بل آیات د سورته کهف کې چې کوم دین راځي سورته کهف 15 سپاره صفحه نمبر 271 او آیات نمبر دے 53. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا. ومن أظلم وسوق دے ډیر غټ ظالم ممن دا چانا ذکر بآيات ربه چې نصیحت وشو هغه ته د الله د رب په آیاتونو سره یعنی قران کریم سره د تچینو نصیحت وکړه شو فأعرض عنها نو د مخ واړو د دې نصیحت نه ونسي ما قدمت يدا او هیر کړل هغه عملونه چې مخکې کړیو د دواړو لاسونو. نو دلته غټ ظالم هغه کس ته ویل کیږي چې هغه د الله تعالی د آیاتونو نه چې دنو مخ اړي یا لکه دوا پاڼې راواړوي د دې 20 نمبر صفحه پاغي کې اخره کې الله تعالی فرمای آیت نمبر 140 20 صفحه ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. بیا فرمای ومن اظلم او سوق دې ډیر غټ ظالم ممن دا غچانا کتمه چې پټي شهادتن گواهی عنده چې د سره ده من الله د الله تعالی نه گواهی ورسده او وخت گواهی دی او ضرورت دی چې دا گواهی وکي او دا گواهی پټه کی او گواهی چې دنه ونه کی. نو وس آیتونه اعتراض داده چې په دې ټولو کې کم یو غټ ظالم دی. کله خو الله تعالی و چې جمعات نه منع کوونکې، کله فرمایي چې په الله تعالی باندې یا د الله په آیتونو څوک دروغ تړي، او کله فرمایي چې د قران کریم د آیتونو نه او د دې د نصیحت نه څوک مخ اړي، او کله فرمایي چې څوک گواهی پټه کی. نو دا خو یو به پکې غټ ظالمي. نو دا ټول څنګه چې دی نو دا په یو مرتبه کې شو، ځکه ازلمو لفظ دا ټول په یو مرتبه کې نه مني، یو به په دې کې خامخا غټ. نو علماء کرام فرمای اصل کې دا ځان لزان قسمونه دي. یو قسم د خلکو د ظالمانو هغه دی چې هغه منع کول کوي. نو په دې منع کول لکه مثلا څوک چې دی نو هغه د خیر نه منع کول کوي، وای څوک د خپل وجرې نه منع کول کوي، څوک د خپل پټی نه منع کول کوي، او څوک بل څه منع کوي. په دې ټولو کې غټ ظالم هغه کس دی چې هغه د جمعات نه خلک منع کوي. نو دا په دې خپل قسم کې چې دی نو غټ شو. او ځنې هغه دی چې هغه دروغ تړي، نو په هغه دروغ تړونکو کې هغه کس غټ ظالم دی چې په الله باندې دروغ تړي. او ځنې هغه دی چې هغه د نصیحت نه مخ اړي، نو بیا په دې کې غټ ظالم هغه دی چې د قرآن د آیتونو نه چې دی نو او د هغې د نصیحت نه مخ اړي. او په پټونکو کې هغه کس غټ ظالم دی چې هغه گواهی پټوي. نو دا هر یو په خپل ځای کې چې دی نو جدا جدا غټ ظالم شو. ومن ازلم وسوق دی ډېر غټ ظالم ممن دغه چانه منع چې منع کوي مساجد الله جمعتونه د الله تعالی اند دې خبرې د دې خبرې نه یذکر چې یاد کړی شي فيها په دې کې اسمه نوم د الله تعالی. جمعتونه چې دینو منع کوي چې پاغي کې د الله تعالی نوم یاد کړی شي، مطلب د الله تعالی دا نوم چې دینو پاغي کې یادول د دې منع کوي. علماء کرام فرمایي د جمعتونو نه منع کول د دې مختلف صورتونه دي. په مختلفو شکلونو کې د جمعات نه چې دینو خلق منع کول شي. یو خو د جمعات نه منع کول دا چې ته بالکل څوک د گریوان نه ونیسي او د جمعات نه راوباسي او ته چې دی جمعات کې به دا زمونږ جمعات دی په دې کې به مونږ نه کوي، دام په دې کې راځي غټ ظالم دی. او دغه رنګي مفتی شفیع عثماني صاحب دام فرمای چې په دې کې هغه قسم راځي چې هغه د جمعات خواته کور دی او د جمعات مخې ته چې دینو هغه شور کوي او خلک چې دینو مانځه ته په توجه سره پریدي، دام په دې کې راځي چې دا د جمعات نه منع کول کوي. دریم په دې کې هغه کس راځي چې هغه په جمعات کې دن نه ناس ته راغلی دی، چاته نه وای چې پاسېږه جمعات نه وځه، خو په دې جمعات کې چې دینو دا لګی دی په زور زور تلاوت کوي. او د دنه چې دینو مثلا دا څه ملک دی یا څه خان دی نواب دی دته څوک څه نشي ویلې او دا په زور تلاوت کوي، نو خلکو په منځونو کې خلل راځي. نو دام په دې منع کوونکو کې راځي، ځکه چې ډیر خلک به بیا دې جمعات ته نه راځي ویره دلته منګه مانځه کې چې نو توجه نه برابر دا سړی په زور تلاوت کوي. دغه رنګي دا قسم چې دینو په د جمعات نه په منع کوونکو کې راځي چې څوک په جمعات کې په زور زور ذکر کوي. علماء کرام فرمایي ورفع الصوت فی المسجد حرام ولو بالذکر، چې په جمعات کې आवाजونه چې دینو پورته کول دا حرام دی اگر چې په ذکر سره. د دې وجنه علماء کرام هغه دعا بد غني چې کومه دعا په مانځه پسې په زور زور باندې کیږي
او راتلونکي چې کوم خلک یا د چانه مثلا څوک سنت فورا کوي هغه تعدی او هغه په مانځه کې خلل او راضي او توجه خرابېږي د امام دعا ته چې نو توجه او یا چې دینو هغه مثلا مسبوق دی رکعاتونه تتلی دی او هغه پاسېږي او بیا هغه په دعا کې د امام په دعا کې چې کوم دینو په خپل مانځه کې دغه ټوله توجه هغه ته ځي نو دا امام چې کوم دینو دام په دې کې راځي اگر چې دا د دې خپل مسلې نه چې دینو خبر نه دی چې رضا دا سکم خدا په دې من کوونکو کې چې دینو راځي ومن ازلم وسوق دې ډېر غټ ظالم ممن په من کوونکو کې ممن دا غچانا منع چې من کوي مساجد الله جمعتون د الله تعالی ان یذکر دا چې یاد کړی شي فيها باغی کې اسمه نوم د الله تعالی زمونږ استاد محترم به فرمایل تش د الله تعالی نوم چې دینو څوک نه منع کوي چې په جمعات کې هغه څوک یاد کی ځکه جمعات خو جوړ د دې لپاره دی چې د الله تعالی نوم باغی کې یاد کړی شي خو ځینې جمعتونه داسې دي چې باغی کې ته د توحید مسله بیانې دغه به تاسو وي دین اختلاف پیدا کیږي دا م بیانو نو مطلق د الله نوم یادول نه څوک نه منع کوي خو چې کله د الله تعالی نوم ایوازي ته یاد کینو به دا غې نه چې نو خلک پریشان کیږي لکه تاسو را واړوي دا 15مه سپاره سورۃ الزمر صفحه نمبر 418 او آیات نمبر دے 45 418 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اسید الله تعالی نوم چې وې نو خلق خو خوشالي خو چې کله وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ کله چې یاد کړی چې الله تعالی وحده یوازي چې الله تعالی یک یو ذات دی دا باباګان او دا پیران او قبرونو والدا اسم نشي کوله نو چې دا ټکي کې کله ذکر کې چې یو الله چې دا ارسه کوي اشمأزت نو تنشي قلوب الذين يظلون دا کسانو لا يؤمنون بالآخره چې ایمان نه لري په آخرت باندې نو دلتم د من کولو نه هغه د الله تعالی د نوم یادولو نه چې دینو هغه د الله تعالی نوم په یووالي سره یادول وسعا او کوشش کوي دا فی خرابها پورانولو د دې کې د جمعات پورانولو کې کوشش کوي نو دا غټ ظالم دی بیا د جمعات رانولم چې دینو په څو قسم دي یو خدغه د چې د جمعات آبادی مکمل رانه کې لکه حکومت چې کم دینو کله کله کوي او مختلفو بانو باندې چې کم دینو جمعاتونه ورانه دام په دې کې رال چې دا غټ ظالمان دي او د غرنګي د جمعات رانول هغه دام دي چې ته دا غینه چې دینو څوک منکی یو پکې پریدي او بل پکې نه پریدي دام د جمعات رانول شو ځکه چې منځګزار به په هغه جمعات کې چې دینو کمی او د جمعات آبادی تش دانه ده چې ته داغه پاغي کې ټیلونه ولګي لیټونه پکې ولګي او پاغي کې د ذکر اذکار چې دینو څوک نه دی وجنه خو حدیث مبارک کې راځي چې آخره کې به دسه زمانہ راشي مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى چې د خلکو جمعتونه هغه عامره د آبادی په اعتبار سره ښه آبادی خو هغه به د هدایت نه خالی د هدایت په اعتبار سره چې دینو هغه بورانی او هغه بنړیدلی نو نه په پاغي کې چې دینو قران کریم درس کی حالانکه هغه کار د پیغمبر دی لکه تاسو یو پاڼه راواړوي د حضرت ابراهیم دعا د 19 نمبر صفحه باندې 129 آیات پاغي کې د ابراهیم علی السلام دعا د پیغمبر د پاره او څلور اعمال چې دینو هغه ذکر کړی دي فرمای ربنا وبعث فيهم رسولا دا د ابراهیم علی السلام دعا ده اے رب زمونږه وبعث او راولېږه تفیهم په دې مکه والو کې رسولا یو پیغمبر منهم د دینا یتلو علیهم ګوره دا د پیغمبر کارونه دي چې کوم جمعات کې دا کارونه نه کېدل نو مطلب دا چې دغه جمعات هم د سیده لکه چې هغه وران دي یتلو چې لولي علیهم په دې باندې آیات کا آیاتونه ستا دا ټول کارونه په مسجد نبوي کې نبی صلی الله علیه وسلم چې دین هغه عملی کړیو یو چې خلکو ته د قران کریم آیاتونه لوستل دویم وی علمهم الكتاب او خای بده ته کتاب قران کریم او دریم ول حکمت او سنت انور شاه کشمیری سے فرمایي چې کله د کتاب نورسته په قران کریم کې د کتاب نورسته حکمت ټکی راشي نو مراد داغینه د پیغمبر سنت وي نو احادیث هم چې دینو پکې بیانې د سینې چې واځي فضایل اعمال پکې بیانې او قران کریم په درس باندې پابندي او څلورم ويزکیهم او پاکی به خلق لره د بدو اخلاقونه د ګناهونو نه نو دا د واز هغه طریقه شوله نه به چې کم دین واز هر ورځ کې او نه به تعلیم چې دین هغه کې ناغه کې علما کرام فرمایي تعلیم جدا شه دی واز او نصیحت چې دین جدا شه دی
عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو کس رالی ویل ستا خبرې چې موږ اورو موږ باندې ډېر اثر کیږي، ته موږ ته هره ورځ چې دی نو بیان کوه. هغه ورته وفرمایل چې نه داسې چل که زه شروع کړم یو څو ورځې خو به ستاسو شوقي بیا به چې دی نو تاسو د دې واز نه چې دی نو تاسو به دغه شئ تنګ به شئ. نو دی وایي نبي علیه صلات وسلام به دا واز کله کله کوو، خو تعلیم چې دی نو هغه د قرآن کریم درس و تدریس دا سبقان ویل د طالب دپاره په دې باندې دې کې چې کوم دی نو پابندي ضروري ده. هله چې کوم دی نو هغه تعلیم داسې حد ته ورسیږي چې د هغه ملکه جوړه شي، یعنې هغه په هغې کې ماهره شي. نو د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام به نصیحت هم کوو، کله کله به کوو. باقي تعلیم د کتاب چې کم آیتونه به راتلل د هغې وضاحت به نبي علیه صلات وسلام په احادیثو سره صحابو ته چې دی نو کولو. نو د قرآن کریم خبره د دې نه لاړه وسعا فی خرابها، د جومات رانول دام شو چې ته په هغې کې چې کوم دی نو د قرآن کریم په درس باندې پابندي ولګې. یو خو دا ده چې څوک د کولو نه وي، هغه جدا خبره ده. نو یو دا ده چې ښه په هغې کې د درس کولو والا شته دی هغه یې کوي او ته په هغه باندې پابندي ولګې چېرې دا مه بیانوه، نو دا هم چې دی نو ظلم دی زیاتی دی. او علماء کرام فرمای عبدالله ابن د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې امام بخاري صاحب تاریخ کبیر کې د هغه قول ذکر کړی دی لأن اسمع بنار في مسجد في ناحية من المسجد تحترق احب الي من ان ارى فيها بدعه لا اقدر على دفعها. چې زه دا واورم چې جمعات کې اور لګیدل په یو ګوټ کې او جمعات سوځي، دا ماته چې دینو دونه مشکله نه ده، په دې زه دومره نه خفه کېږم. خو چې زه دا واورم چې په یو جمعات کې یو بدعت شروع شوی دی او زه هغه چې کوم دی نو نشم منع کولی، نو دا خبره چې دی نو دا ډیره خطرناکه ده. ځکه د جمعات آبادي هغه خو به بیم جوړه شي، خو که یو ځل په یو ځای کې بدعت شروع شو او هغه وچلیدو نو هغه بیا ختمول ډیر مشکل دی. و دغه عید میلاد النبی دی دا نو په شپږمه صدۍ کې چې دی نو شروع شو، اوس دا دی روان دی. موږ چې کوم دی نو په وینا باندې خولې ستړې شوې په جمعې په دغه کې، خو نه چې کوم دی نو هغه خلک یې پرېږدي او نه چې دی نو هغې ته ګناه وایي. ولې؟ ځکه د بدعت ډېر عجیبه اثر دی. ځکه شیطان دا خلکو ته چې کوم دی نو هغه بندي علي صاحب فرمایي وایي دا د زهرو په بوتل باندې د روح افزا لیبل لګول دي، نو هغه به خلک چرته پرېږدي. ته ورته وایي چې دا زهر دی لکه مه کوه مسکه، هغه به وایي چې نه دې باندې خو لیبل د دغه لګېدلی د روح افزا او دا خو شربت دی. نو دغه رنګې د دین لیبل یې پرې لګولی دی او کار د بدعت دی، ناروا دی. نو ځکه هغوی فرمایي چې دا ډېر د دې ورانول د جومات په اعتبار د سنتو سره چې سنت پکې مړه کړي نو دا ډېره خطرناکه ده. اولئک دغه کسان چې دا څوک د جوماتونو نه منع کول کوي په دې دواړو طریقو سره، ما کان لهم ندی مناسب د دیو دپاره ان یدخلوها دا چې ننوځي دی دې جوماتونو ته الا خائفین مگر یریدونکي. مسلمانانو ته الله تعالی فرمایي چې تاسو دی منع کوي او دا د جوماتونو ته چې کوم دی نو مه پرېږدئ، دی له ننوتل چې کوم دی نو نه دي په کار. یا مسلمانانو له زیری دی چې دغه خلک چې تاسو د جوماتونو نه منع کوي آینده کې به چې کوم دی نو دا به د جوماتونو ته چې دی نو نشي ننوتلی مګر په یره باندې. او دا چې صلح حدیبیه کې نبی علیه السلام منع کړی نو بیا نبی علیه الصلوة والسلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه نو حضرت ابوبکر او حضرت بلال چې نو راولېږل او حضرت ابوبکر امیر جوړ کړی او حضرت بلال ته ویل ته به دا اعلان وکړي. نو هغه مسجد حرام کې چې دی نو بیا ولاړو او دا اعلان یې وکړو الا لا یطوفن بالبیت مشرکون، خبردار د نن نه پس د بیت الله شریف طواف چې کوم دی نو هغه به مشرک نه کوي. نو بیا چې هغوی به راتلل نو په یره به راتلل، نو دا مسلمانانو ته زیرو. اولئک دغه کسان ما کان لهم ندی د دیو دپاره نشته دی د دیو دپاره اندا خبره یدخلوها چې ننوځي دی مسجد حرام ته الا خائفین مگر یریدونکي، لهم د دیو دپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده، ولهم د دیو دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی. ولله المشرق والمغرب او خاص د الله تعالی دپاره طرف د مشرق دی والمغرب او طرف د مغرب دی. مسلمانانو دپاره چې کم دی نو دا تسلی ده چې کله دی د مسجد حرام نه هغو منع کړل نو الله تعالی وفرمایي چې تاسو مه خفه کیږئ، ځکه چې هر طرف چې کم دی نو دا د الله تعالی دی. که هغه جومات کې تاسو منع نه کړئ بل جومات ته چې کم دی نو تاسو قبلې ته مخ کوئ او په هغې کې چې دی نو لمونځ وکئ، دغه د الله تعالی چې کم دی نو کور دی. ولله المشرق او خاص د الله تعالی دپاره طرف د مشرق دی والمغرب او طرف د مغرب دی. فاینما تولو پس کم طرف ته تولو چې تاسو اړوئ مخونه خپل فثم وجه الله پس هلته د رضا د الله تعالی
نو مطلب د الله تعالی رضا د مسجد حرام څخه خاصه نه ده. په هر ځای کې چې ته مسجد حرام ته مخ وکې نو الله تعالی چې د هغې ثواب درکوي. په دې آیات کریمه باندې ځینې علما کرامو مسائل لیکلي دي، خصوصا په ګاړي کې یا په سورلۍ باندې چې کوم دی نو د مونځ کولو حکم څه دی. نو دوه قسمه سورلۍ دي او دوه قسمه منځونه دي. یو مونځ چې کوم دی نو هغه نفل دی او یو مونځ فرض دی. او سورلۍ دوه قسمه دي. یو هغه قسم سورلۍ دي چې په هغې کې ته سوري نو ستا دپاره دا امکاني چېرې ته قبلې طرف ته چې دی نو مخ برابر کی. او یو قسم د سورلو هغه دی چې په هغې کې دا ممکن نه چې ته قبلې طرف ته چې دی نو مخ برابر کی. مثال په طور باندې موټر سایکل شو، سایکل شو، په دې کې چې نو قبلې طرف ته بالکل مخ نشي اړولی، او خصوصا بیا چې ته ډریور نو بیا خو بالکل مخ نه اړولی کېږي. نو که چېرته داسې او مونځ د نفل وي، ته په موټر سایکل باندې ناست یې او مونځ د نفل وي او دا د ارادې چېرې زه نفل وکړم، یا مثلا ته په اوښ باندې ناست یا ته په اس باندې ناست نو ته به خامخا مخې ته ګورې. قبلې طرف ته مخ اړول چې دی نو هغه ناممکن دی. نو په هغې کې بیا چې دی نو حکم دا دی چې نفل مونځ نو ته نیت وتړه او په اشارې باندې مونځ کوه چې کوم طرف ته چې دی نو ستا مخ اوښتو فسم وجه الله، هلته د الله تعالی رضا ده. نو دا آیات علما کرام فرمایي چې د دې نفلو په باره کې راغلی چې په سورلۍ باندې ناست دي او په سفر کې. ځینې علما کرام فرمایي چې سفر او حضر دواړه ته مراد دي، خو دا خبره چې نو ډیره قوي ده چې نه، په حضر کې چې ته یې نو بیا به ته خامخا قبلې ته مخ کې. د دې دا خبره په سفر کې ده او په سورلۍ، او خصوصا هغه سورلۍ چې په هغې کې قبلې طرف ته مخ نه کېږي لکه اوښ شو او یا اس شو وغیره. نو په هغې کې چې کوم طرف ته مخ ستا اوړي نو هلته چې کوم دی نو نیت کوه او په اشارې سره مونځ کوه. او د اشارې مونځ چې دی نو هغه خو د سر د اشارې هغه مونځ دی. مطلب دا دی چې په هغې کې به سر رکو ته لږ ښکته کې او سجدې دپاره به سر لږ ډېر ښکته کې چې سجده دې د رکو نه چې دی نو ډېره ښکته شي. او دویم قسم د سورلو هغه دی چې په هغې کې قبلې طرف ته مخ چې دی نو هغه اړول ممکني، لکه جاز شو یا مثلا موټر شو یا بس شو یا ریل ګاډی شو. نو په دې کې چې دی نو علما کرام فرمایي چې اول چې کله ته ودرېږي نو په هغې کې به چې دی نو ته قبلې طرف ته بیا مخ کې خامخا، ځکه قبلې معلومات کېږي چې مشرق او مغرب سړي ته معلومي. نو زمونږ په علاقو کې چې کوم دی نو قبله دغه مغرب دی، نو هغې طرف ته مخ که. او بیا چې کله دا ګاډی یو طرف ته او بل طرف ته اوړي نو هغې څه به چې کوم دی نو ته قبله هغه به ورسه اړی او مخ به ورسه چې کوم دی نو اړی قبلې طرف ته به اوړي. خو که چېرته داسې چې ستا مثلا قبلې طرف ته مخ بالکل نه کېږي، ممکنه نه یا ته راغورځېږي، نو بیا په هغې کې چې څنګه کوم طرف ته ته ولاړې د اول سر نه، لکه مخکې خو تا چې کله مونځ شروع کوو نو تا مخ قبلې ته کو، اوس ګاډی واوښتو بل طرف ته، نو ته هغه طرف ته چې دی نو بیا مونځ پوره که. خو دا نفل مونځ دی، فرض خبره مې لا نه ده کړې. نو چې کوم طرف ته بیا ګاډی واوښتو هغه طرف ته چې کوم دی نو بس ته مخ مه بدلوه، ځکه چې تا ته خطره ده راغورځېږي. او یا په ناسته باندې مونځ کوې نو بیا خو جایز ده بیا خو پکې تقریبا چې ممکنه ده چې ته مخ پکې اړولی شي. نو مطلب دا دی چې په دې کې کومو ګاډو کې ممکنه چې ته مخ اړولی شي قبلې طرف ته، نو اول خو به قبلې طرف ته مخ کړي. که چېرته ګاډی بل طرف ته واوښتو او هلته ممکنه وه چې ته قبلې ته واوړې پکې، نو قبلې ته به اوړې. که ممکنه نه وه نو مونځ دغسې پوره که، اجازت دی درته. او که چېرته فرض مونځ نو فرض مونځ دپاره اوس مثلا داسې سورلي ده چې په هغې باندې قبلې طرف ته مخ کول ممکن نه دي، یا مثلا موټر سایکل شو، یا دا ده چې قبلې طرف ته مخ ممکنه ده خو په هغې کې قیام ته نشي کولی یا سجده نشي کولی، نو بیا چې کوم دی نو حتی الوسع کوشش خو به وکړي چې قبلې طرف ته شي او دا ټول ارکان چې دی نو هغه برابر کړي. خو که چېرته قیام پکې نه کېږي، رکوع سجده پکې نه کېږي چې هغه فرضي حکمونه دي، او ډریور چې کوم دی نو هغه یو خو دا ده چې مثلا ستا یقیني چېرې اوس اخره کې هسې ګاډی ودرئ او بیا دومره ټیم یې چېرې زه به مونځ وکړم، نو بیا انتظار وکړه چې کله ګاډی ودرئ بیا چې دی نو مونځ وکړه. خو که چېرته ډریور چې دی نو هغه ګاډی نه ودرئ او ستا دا یقین دی چېرې زه په دې باندې ناست یم نو ټیم به ختم شي او زه به چې کوم دی نو مونځ ونه کړم، نو بیا علما کرام فرمایي چې په هغه وخت کې ته تشبه بالمصلین وکړه، یعنی ځان د
منځګزاره سره مشابه کا او په اشاره باندې مونږ وکا او چې کله کوښ نو دا هغه مانځه به چې دینو ته قضا راوړي. نو مطلب دا چې تشبه بالمصلین د منځګزاره سره مشابهت وکا، خو په دې مونږ کې ستا چې نو قیام رکوع سجده پاتې ده، فرض پاتې دی نو شوی نه دی او دغه تا چې کوم وکړو دا ستا عادتو چې د دې مونږ سره چې کوم دی نو هغه عادت ستا په دغه ټیم کې پوره شي. نو دا 3 صورتونه شو او دغه رنګي په دې کې دا صورت هم راځي، مثلا یو کس دی هغه په تیاره کې په یو کوټه کې دی او هغه ته قبله نه ده معلومه، څوک یې خواته شتم نه، یا مثلا یو ځای کې داسې دی چې هغه دا نابلده دی ورځ ده او د خواته چې دی نو څوک نشته دی قبله ته معلومات نه کیږي، نو هغه ځای کې چې دی نو دا دی په خپل سوچ باندې تحری وکړي، مطلب سوچ او فکر وکړي او ځان له قبله چې دی نو برابرۍ چې کوم طرف باندې د غالب ګمان شو نو هغه طرف ته به چې کوم دی نو دا مونځ وکړي. کمانځه کې دنه او د چا ویل چې قبله دی غلطه ده نو دا به چې نو قبله طرف ته او ممکنه واغه ته قبله وروخو ده نو به چې کوم دی نو به خو صحیح ده قبله ته دی واوړي، کوم مونځ یې کړی هغه هم صحیح شو او دا نور دی چې کوم دی نو قبله طرف ته وکړي. او که چرته د مانځه نه پس چې دی نو هغه ته چا ویلی نو به واجب نه چې دا اعاده وکړي. ابل زمون که یو کس راغلی نو هغه په مانځه کې چې دی نو داسې ولاړو داسې نو مانځه کې هغه ته ما مال قبله دی خطا کړی نو هغه یې سلام واړو نو بیا هغه مونځ چې دی نو دوباره وکړو. نو دا مختلفې مسلې شو، اکثر دا مخې ته راځي، خصوصا د دې گاړو دا مسله دا ذهن کې یاد ساتئ. فاینما تولوا پس کم طرف ته چې تاسو اوړئ فثم وجه الله پس الته دا رضا د الله تعالی، ان الله یقینا الله تعالی واسع علیم پر اخره واستون کې دی پوهه ذات دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، دا د مشرکین د طرف نه وم اعتراض دی په نبی له صلوات و سلام باندې چې ته منګه چې دینو پیغمبر ځکه نه منو، تا ځکه پیغمبر نه منو چې ته د حضرت عزیر او دغه رنګ د حضرت عیسی علیه السلام چې دینو دشمنی، ولی ته دغه دشمنی وای ځکه چې حضرت عزیر او حضرت عیسی الله تعالی په زویوالي باندې نیولیو او ته دغه د زویوالي نه چې دینو انکار کی. نو الله تعالی دغه جواب ذکر کوي وقالو او وای دی دا دغه خبره شو، دا اعتراض شو. اتخذ الله ولد الله تعالی ولدا نائب. ګوره قران کریم کې چې کوم دینو دا د اتخذ الله ولدا دا ټکي بار بار استعمالي. د مشرکینو چې کوم اعتراض او دا کوم عقیده وغه دا و چې الله تعالی په زویوالي باندې چې کوم دینو حضرت عزیر او حضرت عیسی یا فرشتي چې کوم دینو هغه نونه نیولې دي. نو دوه خبرې دي، یو په زویوالي باندې په لوروالي باندې نیول دي او یو چې دینو زوی پیدا کول یعنی نطفه او د بیبینه داغي زوی پیدا کېدل. نو دا دواړه خبرې جدا دي. یو مشرک هم چې دینو دا عقیده نه ده ساتلې چې هغه دا ویلی وي چې پلان کې چې دینو دا د الله تعالی زوی دی، لکه څنګه چې د عام انسانانو زامني دا چې دا عقیده د چانه د تیر شوی چې چا ویلی دي چې پلان کې الله د الله تعالی زوی دی، نو داغه مطلب دا و چې نائبا متصرفا فی الامور، الله په زویوالي باندې نیولې دی او د الله تعالی په کارونو کې چې دینو د الله نائب دی. دا خبرې چې کوم دینو بار بار هغه قران کریم کې ذکر کړي، نو داغه د عقیده مطلب دا دی چې الله نائب نیولې دی په زویوالي باندې نیولې دی. لکه عربو کې دا طریقه و چې متبنا به نیو، یعنی یو کس ته به ویل چې زما زوی او زوی به نو خو هغه ته به د زویوالي نسبت چې دین وکړو نو هغه په باره کې به خلکو دا ویل چې دا د پلان کې زوی دی. نو داسې دی به ویل چې حضرت عیسی ته نعوذ بالله الله تعالی چې کوم دینو د زویوالي نسبت کړی دی نو هغه د الله تعالی نائب دی په کارونو کې او به ته مددونه غوښتل. نو الله تعالی دغه 15 جوابونه ذکر کوي. یو سبحانه پاک دی د الله تعالی. شیخ القرآن غلام الله خان صاحب به معنا کوله سبحانه توبه توبه د دې خبرې نه توبه ده چې تاسو وی الله تعالی چې دینو په نائب نیولې دی او سبحانه دلته دا ویل چې پاک دی. موږ ویو په مانځ کې سبحانك اللهم پاکی د الله تعالی را، نو دا پاکی د څه شي نه ده، نو دا پاکی چې کوم دینو بس آسان آیات دی سبحانه وتعالى عما یشركون، پاک دی د الله تعالی او چت دی دغه سنه چې داخله کې د سره حصہ دار جوړي، نو د شریک نه الله تعالی پاک دی. سبحانه پاک دی الله تعالی د نائب نه. دویم بل له ما فی السماوات والارض، بلکې خاص دی الله تعالی لپاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی چې څوک نائب نیسی نو هغه د دې وجه نه چې هغه کمزوري، هغه په څه باندې اختیارات نه او نائب ونیسی نو څه کارونه دا کوي او څه نائب کوي. الله تعالی فرمای بل له ما فی السماوات، زما لپاره خو د ځمکو د اسمانونو اختیارات دي، نو زما نائب ته چې نو څه ضرورت دی.
کل له قانتون ټول دی الله تعالی ته عاجزي کوونکي دي چې ټول ما ته عاجز دي او زما تابع دي نو زه نائب ولې چې دی نو ونیسم. بدیع السماوات والارض دا څلورم جواب شو. بی مثله بی مثاله پیدا کوونکی د اسمانونو دی او د ځمکې دی. بدیع دا لفظ ویل کېږي چې څوک یو کار وکړي او د هغې مخکې څه نمونه او سیمپل نه موجود. لکه ته پینټر له چې کوم دی نو تصویر وروړې او یا د آبادۍ جوړونکي ته ووایې چې ماله آبادي جوړه که کور جوړ که نو هغه تا ته وایي نقشه راوړه نو په هغه نقشه باندې چې کوم دی نو هغه کور جوړ کړي. الله تعالی دپاره چې کوم دی نو داسې نقشه او سیمپل نه و. بغیر د نقشې او د سیمپل نه دومره ښایسته ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي. بدیع السماوات نو چې دا هر څه الله تعالی بې مثله بې مثاله بغیر د نمونې نه پیدا کړي دي نو د هغه نایب نیولو ته څه ضرورت دی چې دومره ګران کارونه کولی شو دغه به نایب ته به ضرورت او هغه به بیا نور کارونه کوي. دا بدیع لفظ چې کوم دی نو د بدعت نه دی. انشاءالله آینده جمعې کې به ممکنه وه د بدعت ټول اقسام هغه به د دې آیت په تفسیر کې چې دی نو ووایو. واذا قضا امرا پنځم جواب او کله چې فیصله وکړي الله تعالی امرا د یو کار فانما یقول پس یقینا وایي له دته دغه کار ته کن شه فیکون نو هغه موجود شي. نو الله تعالی نایب ته ضرورت نه لري ځکه چې الله تعالی کوم شي ته چې کوم دی نو اراده وشي نو هغه ته کن ووایي نو هغه موجود شي. نو نایب ته څه ضرورت دی؟ نایب خو هغه کس نیسي چې په ځینو کارونو کې هغه مصروفه یو ځینې د هغه نه پاتې کېږي او هغه ول نایب کوي. نو ځکه الله تعالی فرمایي فانما یقول له کن فیکون. نو الله تعالی هغه ته چې کوم دی نو دا وایي چې شه. وځینې علما کرام په دې کې دا خبره کوي چې آیا الله تعالی د یو شي اراده وکړي نو هغې ته دا کن ټکې خامخا وایي او که نه. نو امام شافعي صاحب فرمایي غالبا د هغو قول دی هغه فرمایي چې دا الله تعالی زمونږ د پویه کولو دپاره دا خبره کړې ده چې کن دا ورته زه ویمه. باقي د الله تعالی دې ته هم چې کوم دی نو ضرورت نه چې هغه څه ته دا کن ووایي. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. او سورت نحل کې الله تعالی فرمایي چې آیات صفحه نمبر 249 او آیات نمبر 77 او د الله تعالی حکم چې دی نو هغه ذکر کوي د قیامت په باره کې. ولله غیب السماوات والارض او خاص د الله تعالی لپاره غیب د اسمانونو دی او د ځمکې دی. وما امر الساعة او نه دی حکم د قیامت الا کلمح البصر مگر پشانته د رب د سترګې او هو اقرب یا د دین هم ډیر نږدې دی. نو الله تعالی ته د دې کون ویلم چې کوم دی نو ضرورت نشته دی. بس د سترګې د رب په مقدار باندې چې الله تعالی اراده وشي بس فورا چې دی نو هغه موجودي. او دا خو د الله تعالی حکم دی. حضرت سلیمان علیه السلام الله تعالی چې کوم دی نو هغه حکومت ورکړو چې خپلو مزدورانو ته دا ویل چې د بلقیس تخت به چې دی نو ماته څوک راوړي. نو هغه چې سترګې پټې کې نو ویلیدو چې هغه حاضر شوی. صرف چې کوم دی نو سترګې پټې کړې نو د بلقیس هغه تخت د دومره لرې دنیا نه چې نو هغه راوړی شوی. نو د الله تعالی قدرت خو د هغه نه ډېر چې کوم دی نو هغه سیوا دی. وقالت اليهود او وای یهود لیست النصارى ندی عیسایان علی شین په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى وای عیسایان لیست اليهود ندی یهود علی شین په هیڅ دین باندې. وهم یتلون الكتاب په داسې حال کې چې دی لولي کتاب لره. کذلک دغه رنګې قال الذین ویلو هغه کسانو جاهلانو لا یعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم په شانته د وینا د دی. فالله پس الله تعالی یحکم فیصله به وکړي بینهم په میانده دی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فیما په هغه څه کې کانو فیه یختلفون چې ودی چې په هغې کې به اختلاف کوو. ومن اظلمو او څوک دی ډېر غټ ظالم په منع کوونکو کې. نو دا معنا به څه وي نو هغه سوال جواب به وشي. او څوک دی ډېر غټ ظالم په منع کوونکو کې ممن د هغه چا نه منع چې منع کول کوي مساجد الله د جوماتونو د الله تعالی نه ان یذکره د دې خبرې نه منع کول د دې خبرې کوي یذکره چې یاد کړی شي فی په هغې کې اسمه نوم د الله تعالی په یوازې. وسعه او کوشش کوي فی خرابها په ورانولو د دې جوماتونو کې. اولئک دغه کسان ما کان لهم نشته دی اختیار د دې دپاره ان یدخلوها یعنی آینده کې وله اختیار نشته دی یدخلوها چې ننوځي دې جومات ته دې جوماتونو ته مگر الا خائفین مگر یریدونکي مگر چې اختیار دی نو هغه اختیار د ننوتلو دی خو سره د یېرې نه. لهم د دې دپاره په دنیا کې خزي رسوایی ده. ولهم او د دې دپاره فی الآخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی. ولله او خاص د الله تعالی دپاره المشرق طرف د مشرق دی والمغرب او طرف د مغرب دی.
فاینما تولوا پس کم طرف ته چې تاسو مخ اړوئ فثم وجه الله پس هلته د رضا د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی واسع علیم پراخي راوستونکی دی پوهه ذات دی. وقالوا وای دا مشرکین اتخذ الله نیولې د الله تعالی ولد نائب سبحانه توبه توبه پاک دی د الله تعالی د شریک نه بل له بلکې خاص د لپاره دی ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او په ځمکه کې کل له ټول دی الله تعالی تقانتون عاجزی کوونکی دی بدیع السماوات بمثال پیدا کوونکی دی د اسمانونو ول ارض او د ځمکې و اذا قضا او کله چې فیصله وکي امرن دی یو کار فانما یقول پس یقینا وای له هغه تا کن شا فیکون هغه موجود شي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أجي سبا عند في درس بلغ مشكلة صحيح. ده عادي.